السلام علیکم مینوالو څنګه د خی جوړې ټیک ټاک مننه جی تاسو چې تاسو مال دومره ډاډ راکو او زه ستاسو نه ډېر خوشحاله یم الله هم خوشحاله او آباد او زیات مسافر د زما ډېره مننه جی چې زما د مولانا بجلیګر آواز باندې دا تاسو دونه په شوق سره ګورئ ډېره مننه جی او خپل کومنټ کې تاسو دا ماته وایي کومنټ ورکوئ لیک ورکوئ چې زما کې څه فرق وي ما زه به د هغه ویډیوګانې انشاءالله زه ډیلیټ کوم نورې به رالیږم ښایسته ښایسته ویډیوګانې به رالیږم او ښه پوره انشاءالله مهرباني وکړئ دا لیک کوئ او سبسکرایب هم کوئ او کومنټ به ورکوئ ما کې څه غلطي وي نور ماته وایي که نه ډېره مننه جي ډېره مننه آباد اوس محترم و مشرانو و کشرانو دانن مجلس تاسو په دې جمعات کې د دې جمعات د افتتاح په سلسله کې دی عزیزانو دا الله توفیق دے چې چالا خدای ورکی او داغه د بدن نه داغه د مال نه داغه د اولاد نه الله د دین کار واخلي کتا سو خیالو کئی دنیا کے ډیر لوی لوی دولتمن خلق شته دي الله دا توفیقم نو ورکي چې یو جمعات ته صف قدر وای الله دا توفیقم نه ورکړي چې یو غریب ته یو وخت روټای ورکړي الله دا توفیقم نه ورکړي چې په یو خوار او نادار کلی کې یو کوه وباسي او د خدای مخلوق په اوبو په سیرا داغي دولتونه او داغي مالونه ټول شراب زنا کلبونه ګډېده د خزو د لونو د زامنو عیاشی دی باندې یا دولت یې خیزان تا او د څوکیداری کوي قران کریم کې لسمه سپاره کې الله فرمایي چې کم خلق دولت جمع کئی ولا ينفقونها في سبيل الله او هغه دولت د خدای په لار کې نه خرج کړي د دې سړي د مرګ نه بعد به يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم دا دولت به د جهنم په اور ګرم کړي شي او د تندیله به داغ ور کړي شي بیا به په د ډډو له داغونه ور کړي شي بیا به په د دم لاله داغونه ور کړي شي دا درې ځایونه الله تعالی خاص دې د پاره کړ چې دا الله په نوم تا نه مطالبه وشو نو اول دې ورته تندې تروش کو نو فتقوا بها جباههم اول به په دوی تندیو داغلی بیا چې دویم ځل مطالبه وشو نو ډاډه ډکړه ورته مخ ته واړولو نو بیا به ډډو له داغونه ورکړي بیا چې په دریم ځل ته مطالبه وشو نو شای کړه ورته نو بیا به شاله داغونه او بیا به ورته ویل شي چې هاذا
ما کنزتم لانفسکم دا هغه دولت ته چې تاسو د خپل ځانونو لپاره جمع کړو او د خپل تعیش اسباب هم په برابر کړیو خدای تم نور کولو دا هغه زما عزیزان دنیا د آخرت د کروندې زیاده آخرت د پاره کر چې دغه دنیا کی مرګ نه بعد نه کی نو د آخرت کر یا په بدن کوي مال او دولت در سره نه د بدن خدمت ته د چا در باندې پیښ شو منډه به ور سره وای خلب هغه د پاره استعماله الله حاضر دولتو د دولت خدمت به کوي نو دنیا د آخرت د کروندې زیاده دا قسمه کارونه بکې نو د مرګ نه بعد بستا آخرت خي تاسو ته پته ده په دې قران کې یو قصه ده دغه ته د یوسف علی السلام قصه یوسف علیہ السلام د پلار نورکو سلویخت کالا او پلار یو حضرت یعقوب علیہ السلام سلویخت کالا پا دی یوسف پس جڑے دلے حتی کہ دا دسترگو گاٹی دا بشو او دا اوخو پا شکل کراو بید علماء لکی چے یعقوب علیہ السلام خودیر لوی پیغمبر دا دمرا لو امتحان کې خدای پاک ولې اچولې و دې کې راز داو چې دې یعقوب علیه السلام ته ورځ یو سړی راغی و سیب اوګه ما اوګه هغه ورته کېنا روټه تیاری یعقوب علیه السلام په سبل کار کې مشغول شه دا سړی ته هیر چهیر شو همدا سے وګلاو چې وګلاړو نو الله ورته وی یعقوب علیہ السلام ته چې یعقوبا کدی سړی ستا دا روټای خړلې وي نو ستا په دې روټای بد سلويخ ترزه عبادت کړي د طبيعه سلويخ ترزه د روټای ضرورت نه و او ته دنه غافل شوي د دې په بدل کې بد سلويخ کاله جوړو نو د یو اوګینا د یعقوب علیہ السلام غفلت سلوخ کاله او جړولو او گاٹی ولو بکړو د اوخو په شکل کې راته کړه هاي برحال ما چې مونږ شپه ورځ په دې دنیا کې د انسان د ضرورتو نه غافل یو زما عزیزان جماعت اللہ توفیق ورکا حجی صاحب تا جماعت جو خو جماعت او مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا جماعت خو جوڑ شو خو زاړه زنګیان ځان نه جوړ د دې علاقې خلق دا جماعت په منځونو آباد کړي په تلاوتونو آباد کړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او یا امام مالک او غالبا په دې ائمه کې یو امام الله په خوب کې ولید ورته وی چې یا الله ته په څه شي ډیر خوشالېږي الله ورته فرمایل چې زه په دې ډېر خوشالېږم چې زما بندا د قران تلاوت عزیزانو چې لږ اوسګار وخت درته ملاویږي قران وایي تلاوت کوي عبد الله ابن مبارک حج نه روانو یو بوډای خزه
پلار وړي د بوډای باندې چې ویلی دا نو هغه سلام په واچو بوډای ناسته دا ببر هغه شړای په ځانه چورې دی ورته وایي السلام علیک ورحمت الله السلام علیک ورحمت الله بوډای د سلام جواب کوي ورته وایي سلام قولا من رب الرحیم د سلام جواب د قران یو آیات ویو عبد الله ابن مبارک ته عبد الله ابن مبارک ورته وایي چې چرته نه رالی نو دا بوډای ورته وایي چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له عبد الله ابن مبارک وایي زه پوه شم چې دی بوډای نه لار غلطه شوې ده د بیابان کې ناسته ده لار ته غلط ورته وی زی کوم طرف ته بوډای ورته بیا د قران آیات ورته وی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام عبد الله ابن مبارک وی ز پوه شم چې دا بوډای د حج نه اوسګاره شوی دا اوس بیت المقدس تزي نو ما ورته وی چې څو ورځې دې دلته وشو چې تاریان ناست دی بوډای ورته بیا د قران آیات چې ثلاث لیال سویا دریش په دې عبد الله ابن مبارک ورته وی چې ستا دریش په دلته وشو نه تخریص نو بوډای ورته وی چې هو یطعمنی ويسقين والله چې په دې ځنګل کې مالا خدای او بمرا کوي او روټای پر کولې شي خدای کنه مونږ خو روټای په سیمنډي وو چې ته د خدای شنو روټای به تا په سیمنډي وو تا چې ته د خدای تا د بنده در پریخو روټای به تا په سیمنډي تا د بنده سره پریخو روټای به تا په سیمنډي قطر تا چې زتره ما زما مرګرو ما ته وی چې دا سفیر سره ملاوي ما ورته وی چې ما سکار دی چې سفیرانو سره ملاوي زملمه ما کده سفیر شوقي دلته دی راشه کنه ما سکار دی چې زب سفیرانو پسې ګرځم وچنا خبره ده ما دا خبره ده نه سفیر تدا خبر اورسه ده مولانا صاحب دسی وي نو خسړیو په خپل راغی ما ته یره تاسو ویلی ویلی دي کله ما زه تر اغله ونه بد خنو ما رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاہ وي چې ته زما دربار ته کله کله راځه نو رحمان بابا ورته وی چې نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دے زکا اورنګ د زمانه زما غلام دے اورنګزیب په خدای می دې قسم وی زد یار تصویر پترخ کې او د مایو جام پلاس کې ګرځوم نو اورنګزیب بادشاہ د زمانه خپل غلام غنما نو ما ورته سفیر صاحب خبر ادا چې ما سه احتیاج نه لیدو په خپل طبیعت کې چې تعالی درسم درنه و غواړم
خدای کار او ثواب پدې کې او چې ته زما ستړي مشي لراش پدې کې ثواب نو چې زستا دې ځکه زه غریب مولا یم غریب سره د سرمایدار په دروازه کې ډېر بد ښکاري او سرمایدار د غریب په کوڅه کې ډېر ښه ښکاري دام واوري مالدار خو بیاي یا دا اوس خار نه چې بار کوم خلق روزي دا مالدار دي دا واوري کې یو غریب سره نیکی کول غواړي نو غریب ځان ته مرا غواړي کور ته مرا غواړي جواب ورپسې مکوا د شپې بوزای وها بوزای او نیمه شپه کې ورشو دروازه ورته وټکاوه پیسې وي کوړې وي کغړې وي کچای وي کچینی وي داسې پندو کې ولا ورکا ته سو کې وای زې سوک نه د خدای بنده او تعالی مې دا شعر وړل چې دی اون پیچ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پاغه خدای باور وکړه چې ته د خدای په نوم ورکړو کې او په دې خلاص ورکې او دې ګستم پتاونه لګي دا چې بچا ته پته نه لګېدلې او د قیامت پر ورځ به اعلان وشي چې دا سړی د دې ټولو د منځ او باسي او جنت ته نن د دنیا سرمایدار خو خلق ځان تر اعلانو کې چې پلانې زکات ورکړي نو چې زکات پسې ورشي نو درې به سوکه درکې او 10 روپۍ درکې یو درې سوکه به دې ووایي بیا به چې دی 10 روپۍ درکې په دې لوړګي کې یو ډېر لوی مالدار د هغه د زکات خاص ورځ به د خدای شان په هغه ورځ زه مالته پېښ شوی چې دا غوبل مې ولیدو نو بس یو به درې سوکه والو او بیا به 10 روپۍ ورکړي ایو سړی ور سره سچېړو کویل ویلی سیوی تړی نو زه ور نږدې شم ما ورته لاجی صاحب ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا پیخ به په هغو شي چې به تړلم به وهل کا د دې 10 روپو په عوض کې چې تا په سړی وتړلو نو دا خو به یو سات تړلې چې ته به په 100 کاله تړلې کې بدبخته کم بخته دا ورکړه دې ته شکر وباسا شکریا ادا کا دا چا چې توله سيو هغه قبول کړي ځکه چې دې کې خو جنت ده دې کې خو د خدای رضا ده د غریب خلق نورای چول دې کې د خدای رضا ده ستا په غریب یې احسان نشته ستا غرض د خدای رضا حاصلول لکه حضرت علی ته ورځي بیبي فاطمه وې تبه مې شوې ده خله فن می خراب ته او انار پکار بازار تلاړو یو انار غسته ده روان دي لار کې یو ملنګ پروت حضرت علی ته دا انار مال راکا وی والا وینا د سینال دل تکینا انار مات کا دانے تیو باسا زما خلق راچوا زنا جوړم لا سن نشم پزول جزا انار اخرم بیا می خلا پاکا کا بیا لاش که دومره کوله شډیره خدا کی زخبل انار دی وړه ز هغه هم د څه کوله حضرت علی کرم الله تعالی وجهه کیناس تو انار سپین کو د غریب په خله کې اچي پاکستان مالدار ودسی او به کی مولانا صاحب وای ته هم د جنت ټیکټ مالدار سړی لور کې خبر نه پات مونږ دا غټ سانډا چې مونږ مخه سره جنتی ولکه د دې جنت سره څه کار د جنتیان